العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان ځکه دي چې د پیغمبر وراثت د په خپل ذمه باندې اغسته دي. خو په دې ته غاړه نه ږدو عوام، په دې کې بس وي دا نه چې کار نه شو کولی، دا نه چې مزدوري نه شو کولی، هر څه کولی شو، خو باوجود د هغې د پیغمبر احادیث د کولو د ځان فارغ د رسول الله مبارک احادیث زده کړل او امت ته یې راورسول. بیا د هغې نه وروستو تابعینو امامانو کومې قربانۍ ورکړلې چې دې حدیثو ته بس ځان فارغ کړو. یعنې دا نه چې یو کس کار نشي کولی، خو بس شپه ورځ د دې په محنت کې، د دې په ښودنو کې یا خپل عزت وګاړو، خپل آخرت یې پکې وګاړو. ناست دی په مسجد نبوي کې دننه ناست دی، د پیغمبر حدیث بیانوي. یو کس رامنډه کړه، د خلکو په اوږو باندې راواړېدو او ډایرک راغی او امام مالک رحم الله ته وایي کتاب بند کړه، لږ ودرېږه. لږ ودرېده او در غاړې وباسو، سینې ورسره ولګوله، ورته وایي که ستاسو اجازه وي ستاسو دا تندی ښکل کړم. وایي ښکل کړه. ورته وایي بیا ورته وایي وجه سره تا ما باندې د حدیثو درس بند کړ، د خلکو په اوږو دې رالې، د پاسه رالې، ولې رالې؟ دغه کس ورته وایي بېګا رسول الله په خوب کې راغلی و، وایي دلته راغی، وایي ما ته یې وایي چې مالک څه شو؟ نو وایي ته په خپله کمره کې دننه وې، نو وایي تا پسې یو کس درغی، وایي تا ته پسې یو کس درغی، وایي چې رسول الله دې غواړي. وایي ته چې رالې داسې ویرېدې؟ وایي رسول الله مبارک تا له در غاړې ووته، وایي تی په تندي ښکل کړې. وایي ما یې چې سار به کله به سار کېږي چې دغه تندي له زه خپله خوله وړم او دغه سینې له خپله سینه وړم. امام مالک رحم الله ورته فرمایي وایي دا خو تا خوب کې ولیده، وایي هره شپه رسول الله ما له خوب کې راځي دغه شانتې کوي. رسول الله ته خپل حدیث خوښ دی، رسول الله ته خپل قرآن خوښ دی چې کوم په ده نازل شوی دی. نو څوک چې د الله کلام بیانوي، څوک چې د رسول الله حدیث بیانوي، الله ته به دغه خوښ وي. د دې وجې الله قرآن کې وایي چې کما یقني دستو قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې کم خلک پوهیږي او کم نه پوهیږي، کم عالمان دي او کم غیر عالمان دي، دا دواړه برابر دي؟ دواړه نه دي برابر. یعنې د هر چا خپل منصب دی. یو کس به انجینیر وي او نو بل کس هغه د علم نه وي حاصل کړی، ده ته وایي ورشه په دې بجلو باندې دې کې کار وکړه، نو هغه به کتلی وي، نو کېدای شي هغه ټایم سره بجلی نیسلی وي. مثال بل کس به ګلکار وي، اوس ما له به د هغه شان چل نه راځي، زه به هغه کار خراب کړمه. نو چې کوم کس عالم دی او په علم د حدیث د رسول الله زده کړی دی، نو دا خو د عوامو سره برابر نه دی. الله پاک وایي دغه شان دی. خو په دې څوک پوهېږي؟ انما یتذکر اولو الالباب. په دې هغه څوک پوهېږي چې عقل پکې وي، چې عقل او سوچ پکې وي، نو د هغه په زړه کې دا وي چې او په زما مخې ته عالم دی، زما په ملک او زما په دې کلي کې عالم دی، نو د دې وجې زه قدر کوم چې د ده په سینه کې قرآن دی، د ده په سینه کې حدیث د رسول الله. العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان ځکه دي چې د پیغمبر وراثت د په خپله ذمه باندې اغستی دی. خو په دې ته غاړه نه ږدو عوام، په دې کې بس وي. موږ چې کله طلبه وو، نو زما والد محترم دی الله د خارو سره وبخي، نو هغه ته به هم بعضو خلکو وي چې بچی خو د علم ته کېنولی دی، نو دې کې به څه وي؟ دی به څومره تنخوا لي، دی به څه ګټي؟ هغه به وایي هر څه خدای یې پوه شه چې څه کوي. او بعضې ټایم په مدرسه کې جوړ و، نو ما به ورته وي چې استادان وایي چې مدرسې ته راشه، نو غریبي وه، بس هغه به وایي خفه کېږه مه، وایي دیاړي نشم قضا کولی، دیاړي نشم قضا کولی، خو پیسې دې پکار دي درله به درکړم، خو زه نشم درکړلی. او بس سبق وایه، زما زه به په ځان سخته تېرومه، زه به خیر د مزدوري کومه، هر څه چې کومه، ته خپل سبق وایه. بس زما دپاره ګټه دا ده، د یاد ساتئ د والدینو دپاره ګټه دا وي چې په خپل بچي باندې قرآن ووایي، په خپل بچي باندې سبق ووایي. که پلار دا زوی او دا بچی غواړي او که نه غواړي، د پلار عملنامې ته د بچي نیک عمل
کدی قرآن وی او کدی حدیث وی او کدی هر څومره نیک اعمال کوي د پلار عمل نامې ته تخکشي ور روان دي بې تپوسه ور روان دي. نو محترم علم د علم قدر وای د سرو قدر به زرګر سره دی. نو الله قرآن کې وایي چې انما يتذكر اولو الالباب د عالم په قدر به هغه څوک پوهیږي چې د چا په زړه کې سوي چې چا په دماغو کې عقل وي، څوک چې ایمان لري، څوک چې په آخرت یقین لري، هغه به د علماو قدر کوي. او د چا په دنیا په زړه کې چې دنیا وي، د دنیا محبت وي، نو هغه ته به د پیغمبر د مسله ډېره سپکه ښکاري. هغه ته د پیغمبر په دې مسله چې ورته څوک ودرېږي دا به ورته ډېر سپک ښکاري. او وایي به هم دا چې دی پکې چا کړی دی پکې څوک حسابوي. حالانکې د مسله دا د پیغمبر مسله ده، په دې چې څوک ودرېږي د دې قدر الله سره دی.